نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. دا سورة توبه دا یو لسمه سپاره را دیار لسمه رکو شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی په دې کې د مهاجرینو او د انصارو د خپل رضا اظهار کوي او بیا د منافقانو په ذکر راځي او دې سره سره بیا د هغه خلکو چې کوم الله سبحانه وتعالی د رضا د پاره مالونه ورکوي د هغې د پاره د دعا ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې ته دوی ته بیا دعا هم کوه. نو الله پاک فرمایي والسابقون الاولون او هغه مخکینی هجرت کوونکي من المهاجرین د مهاجرونه چا چې اول هجرت وکړو. مفسرین و حضرات په دې کې ډېرې خبرې لیکلي دي چې اول هجرت کم هجرت دی. نو اول فرمایي چې جنگ بدر کې څوک شریک شوي، جنگ احد کې شریک شوي، دا یعنی هغه مهاجرین دي چې دا مخکې راغلي دي او بیا تر جنگ خندق پورې او بیا رستو د دې نه پس چې کوم مهاجر راغلي دي صلح حدیبیې نه پس، نو هغه بیا په دویمه درجه کې دي. په اولنۍ درجه کې دا ډومبې ټول دي چې کوم په دغه ډومبو جنګونو کې او په ډومبو وختونو کې راغلي دي. نو الله پاک فرمایي چې والسابقون الاولون من المهاجرین او دا هغه مهاجرینو نه چې کوم مخکینی دي والانصار او هغه مدد کوونکي د هغوی په هغه وخت کې ډېر سخت ضرورت، چونکې تازه مهاجر چې راغه مدینه منوره ته، مدینه منوره کې داسې خاص مالداري نه و، غریبانانو بس لا خپل اوقات کېده او کرکیله به کوله بس په هغې خپله ځای ګزاره کېده. بیا مهاجر چې راغه نو هغې غریبانان خو بالکل بې لاسو بې خپو راغه، ځکه چې د هغې مال دولت هر څه هلته په مکه معظمه کې پاتې شو، پر کورونه هم چې پاتې شو، هر څه چې پاتې شو. او دغه شانتې دوه وختې د مکې معظمې نه څوک په پټه، څوک په څرګنده، څوک په څنګه په ډېرو مصیبتونو سره به مدینې منورې ته ورسېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی د مدینې منورې چې کوم کسانو مسلمانان، نو هغې ته ځکه انصارو ویلی شو چې هغې مدد وکړو د دغې مهاجرینو، بلکې تر دې پورې چې د دوی مواخات ورته وایي رورولي قایمه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی رورولي قایمه کړه. مثال تاسو دلته راغئ، دوی دلته کېدي او تاسو سره چې کوم دی یو ځای شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې دوه کسان ملګري کړه او بیا به هغې ورته وایي چې بس ټیک ده یو کمره کې به ته اوسېږي، یو کې به زه اوسېږم. او دغه شانتي تر دې پورې راغلي دي چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه خپله واقع بیانوي چې ما سره د یو انصاري صحابي الله پاک ورولي قایمه کړه. نو هغه چې یو ما لاړو، نو هغه ما ته اول ټول خپل مال حال پیش کړو چې دا ټول زما مال حال دی، داسې صادقانو ښه. او بیا ورته وایي چې زما دوه بیبیانې دي، ستا چې کومه خوښه وي نو ته خوښه کړه او زه به هغې له طلاق ورکړم. داسې به څوک وکړي په نن زمانه کې؟ زه به هغې له طلاق ورکړم او هغه به پرېږدم چې عدت یې پوره شي، نو ته ورسره نکاح وکړه. نو زما دا نیم مال چې کوم دی نو ته واله. خو لیکن هغه مهاجرو او هغه د مکې معظمې غیرتي مسلمانو او ورته وایي چې نه وروره ستا څیزونه دې تا ته خدای پاک مبارک کړي، زه تجارتي سړی، ما ته د بازار لار وښیه چې بس زه خپل څه روزګار شروع کړم او بس الله پاک به پکې برکت اچوي. فرمایي چې کله هغه
تلو راتلو به بازار ته د بازار لارې ورته خو له بازارونه ورته خو چې دا میلې دلته لګي دا دلته کاروبارونه کیږي وایي هغه هلته مقیم شو هلته کې څه ورځې تېرې کړي چې داسې یو څو میاشتې تېرې شي میاشتې نو دی راغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو چې وی کته د پرې کپړو باندې داسې زر غونتې رنګ لګېدلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ولې څه واده ماده دې وکړو څه وایي یو که راځي وایي یو انصاري ښځې سره مې واده وکړو نو انصاري ښځې سره مې واده وکړو نو وایي مهر کې دې څه ورکړه وایي یو د کجورې دا هډوکي چې دی د دې برابر سونه مې ورکړه د دې په برابر په سونه په دغه کې دا مې په نکاح کې ورکړه وایي ښه دې وکړه او بیا الله پاک دومره دې دغه کو چې د غوړو او دغه کاروبار کولو پنیر وغیره او هغې کې ولا خدای پاک برکت واچول د هغې نه او بیا وروسته دا صحابي دومره زیات مالدار شو چې په سوونو اوښانه او دغه به ورسره او د ټولې مدینې هغه روټۍ چې به کول هغه دا صحابي نو دا الله سبحانه وتعالی برکت او د الله په دین باندې هغې غیرت وکړو او هجرت یې وکړو الله پاک هغې محتاجه نه کړو خو هغه وخت سره هغې باندې سختي راغله هغه سختي هغې په خنده پیشانۍ سره برداشت کا او بیا د دین دپاره وه د الله د رضا دپاره وه الله پاک د هغې صله په دنیا کې هم ورکړه او په آخرت کې خو یې ورکړه د هغې دلته بیان کېږي دا ړومبني هجرت کوونکي او بیا هغې سره چې کوم مدد کوونکي دي والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم او هغه کسان چې د دوی پیروي وکړه بیا وروسته ورپسې نور هم راغه چې کوم راتله تر فتح مکې پورې چې څومره خلک راغلي دا په هجرت کې شامل دي چې کله فتح مکه وشوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د نن نه پس هجرت ختم اوس که څوک مکه معظمه کې اوسېږي او که څوک مدینه منوره کې اوسېږي دا دواړه ښارونه د مسلمانانو شوه اوس بس د هجرت حکم لاړو ختم شو مخکې فرض و هجرت چې چا به هجرت نو کړی او بس طاقت به و نو هغه به منافق ګڼلی شو د هغه په زړه کې منافقت او داسې شی به دغه کولو د دې ورځې هغې ته به ښه نه شو کتې د دې لپاره د هغې ایمان به مکمل نه حسابېدو نو بیا الله پاک فرمایي چې د دوی چا اتباع وکړه یعنې د فتح مکې نه مخکې ایم ورپسې وروستو هجرت وکړو رضی الله عنهم نو الله پاک د دې ټولو نه راضي شو الله د دوی نه ورضو عنه او دوی هم د الله نه راضي شو او بیا فرمایي چې واعد لهم جنات تجري اوس الله پاک هغوی له تیار کړي چې د دوی لپاره مو تیار کړي دي جنتونه تجري تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا وي به دوی په دې کې همیشه لپاره د دې بنګلو د ونو د لاندې داسې نهرونه چې بهیږي نو هغه ډېر سرسبز و شاداب وي هغه ځای ډېر شینکې وي هغه هلته کې چې کوم ځای کې نهرونه ډېر زیات وي نو باغونه یې هلته کې ډېر زیات نو دا هغه جنتونه دي چې په هغې کې به دوی بیا همیشه اوسېږي او بیا الله پاک فرمایي چې ذلک الفوز العظیم او دا لویه کامیابي ده اصل کامیابي الله پاک څه ته فرمایله چې څوک جنت ته داخل شو دا کامیابي ده ذلک الفوز العظیم دا ډېره لویه کامیابي ده الله پاک ورته لویه کامیابي ویلې اوس الله پاک فرمایي وممن حولکم من الاعراب منافقون او ستاسو نه بعضې ستاسو نه چې کوم ګیر چاپیر اوسېږي دا کلیوال خلک د منافقانو نه په کلو کې چې کوم منافقان دي د هغې ذکر کوي ومن اهل المدینة او بعضې د دې خاریې والا منافقانو نه مردو علی النفاق نو دی انخطي دي په دغه خپل نفاق باندې یعنې دوی په دې زړونو کې هغه نفاق نه نوتی دی د دې نه مطلب دا دی چې دا تې اوځي نه لا تعلمهم نو ته دوی نه پېژنې ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام نحن نعلمهم او مونږ دوی پېژنو الله پاک فرمایي چې زه دوی پېژنم او ته دوی نه پېژنې بیا الله پاک د وحي په ذریعه سره ټول منافقان رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وښول سنعذبهم مرتين نو ډېر زر به مونږه عذاب ورکو دوی ته دوه پیرې منافقانو ته به دوه عذاب ورکېږي او ځکه فرمایلی دي الله پاک اوس مخکې وفرمایي چې دوی به په جهنم کې د ټولو نه په لاندې طبقه کې وي
د یهود نصارا او د کافرانو بت پرستو نه مبدی لاندې په اخیری په لاندې ویخ کې به دی مرتين دلته الله پاک وته فرمایي چې دوه ګنا دی ته عذاب ملاويږي ثم يردون الى عذاب عظيم او بیا به واپس کیږي د یو غټ عذاب ته مرتين یو دا مرادم کې دي چې د دنیا کې الله پاک مختورن کو بعض وخت کچا شو او هر وخت په دې یره کیو چې چرته زمون په باره کې آیاتونه نازل نشي مونږ ذلیل او رسوا نشو لکه یو سره یو غل چې غلو کی او بیا هر وخت په ځل کې دغه چې چرته اوس چاته پته ونه لګي چرته اوس چاته پته ونه لګي دا غره مخ دونه غونتی شي وي تک زیری وینه پکې نه دي او ډیر دغه کتاب کتلې دی غلو تر دې په مخ کې وینه نه ولی چې هر وخت په یاره سوري چې ته پولیس خبر نشي دا سړی ته پته ونه لګي په طریقه زما معلومات نشي او دا خبره افشام خلکو باندې نشي نو دا یاره ټیک د دولت ولا راغلي هغه خوري سکی روټه خوري دا کې خلګي پینا نو آرام او سکون نشته دلته کې الله پاک فرمایي چې دې په زونو کې به هر وخت د نفاق یاره وا چې چرته الله پاک زموږ متعلق رسول الله سلام ته اون فرمایي خو رسول الله سلام چې فرمایل نو رسول الله سلام چاته غاغ نه کولو بیا دلته کې الله پاک فرمایي واخرون اعترفوا بذنوبهم اوس د منافقانو پس دا خو منافقانو چې هغه خو بالکل نفاق په ځل کې او داغي د وجه نه هغه جنگ تبوک تلا نه اوس بعد داسې خلکو مسلمانان چې هغه صحیح مسلمانانو خو د غفلت د وجه نه لا نه کاهله او سسته د وجه نه لا نه چې هغه مطلب دا ډیر زیات په ځل کې یعنی بس دا چې وایي چې د دنیا محبت او سستی و په باندې راځي حتی لکه سړی چې ډېر سست او موږ لبرانی شي د غل لبرانی شي دا دلته کې واخرون اعترفوا بذنوبهم او بعض خلک داسې چې هغه اقرار وکړو د خپل ګناهونو خلطوا عملا صالحا او ملائک عمل صالح سرا واخر سیئا او بیا پکې داسې عملونه چې هغه بد عملونه او هغه پکې شامل کړ لکه بعض صحابه داسې چې هغه په جنگ بدر جنگ احد او جنگ احزاب یعنی خندق کې په دې ټولو کې شریک شو خو صرف دې تبوک کې شریک نشو نو دا وی چې زه را بس تا ټولو جنگونو کې زه شریک شوم نو کدی کې شریک نشم نو چلو شو نو دې یو حلقه سيزو غړولو نو د دې لپاره الله پاک فرمایي چې دې خو عملونو سره خپل بد عمل شامل کو خو لیکن اعتراف وکړو نو دلته کې فرمایي چې دا مفسرین حضرات فرمایي چې تقریبا 10 کسانو داسې وو چې هغه د سسته د وجه نه نوتلي نو هغه چې کله رسول الله سلام رو رسید واپس نو خپل ځان ډیر زیات ملامت غړولو خپل ګناه او پیمانه شو او بیا ځانونه برجو پورې وتړل پای کې وو کسانو برجو پورې ځانونه وتړلو ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ پای کې او بیا فرمایي چې ای په برجه پورې ځانو تړلو وی چې موږ تر هغه وخت پورې ځانونه نه پرانیزو تر کومه پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په خپل پرانیزي موږ به تړلي داسې پر ځان له خپل سزا ورکا داسې کلک مسلمانانو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاوي او دوی به دغه شانت تړلي ځانونه شکر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیات نازل شو الله پاک فرمایي چې عسى الله ان يتوب عليهم قریبا چې معاف کی الله پاک دی ان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کې مهربان دی چې کله دا آیات نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی پرانی دی وی به دی الله پاک بخشش کو دی خپل د ګناونه اعتراف کو او ځاونه په خپل وتړل او دی چې کوم دی پرانی دی خو هغه وی چې نه رسول الله سلام مو په خپل لاس باندې پرانی دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف وروړ او دی پرانی اوس الله پاک فرمایي چې کله دی کې د دی بیا خپل دا دغه ومنلو نو دی بیا وی چې یاره څوک د کوم وجه نه نوتلی نو دی هغه وجه لکه څوک د مال د وجه نه نوتلی څوک د سر د وجه نه نوتلی چې زما یاره دا لولور کولی یا را پلان کې کولی نو هغه سیزونه دی د الله په لار کې قربان کړ او رسول الله سلام ته صدقه کو پیش کړ چې بس دا موږ ساتونه دې موږ په غفلت کې واچول دي مال او دولت او دې د وجه نه موږ پاتې شو نو الله پاک فرمایي چې کله ته د دې نه دا مال بیا وصوله او الته دې ته دعا وکړه
اوس الله پاک فرمای خذ من اموالهم صدقه او علت واخلت د دینه د مالونه د صدقې زکات تطهرهم چې پاک شي دی وتزکیهم او د پاره دی چې برکت ورکه ته دیتا ته دی پاکم کی او دی تبرکت دعا مکو برکت ته ملوشي بها پدې سره وصلی علیهم او دی ته ور سره دعا مکوا چې چا ول سره الله پاک دستا په مال او اولاد کې برکت واچي دا به وته پای وای ډیر زیات خوشحال شو ان صلاتک سکن لهم بشک استاد دعا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې د پر تسکین دی پدې کې دې د زړه خوشحاليږي ګوره یو پیر صاحب لا یو مشر لا یو مولانا صاحب لا یو خسری لا یا یو فقیر لا چې څوک څه شی ورکی نه هغه ته دعا وکي د زړه دنه خوشحال غونډي شي قدرتی کار دی اسی مطلب دا چې په کارداري چې چالس یو شی ورکی چې هغه ته دعا وکي چې اعلان کې اغله دانی په کار چې هغه دا وایي چې ماته دعا وکا الله یو بل ځای کې فرمایي چې تاسو چې چالس د الله په نوم ورکوئ نو دا ورته وایي چې دعا کوه دا ورته نه وایي خو هغه په خپله په کار دي هل جزاء الاحسان الا الاحسان آیا احسان بدله احسان نه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک ورته فرمایي چې یعنی ته دوی ته بیا دعا کوه د دوی دا ستاره دعا چې کوم دا دوی دپاره تسکین قلب دی د زړه سکون دی کې اوس الله پاک فرمایي چې والله سمیع علیم والله پاک هر څه اوري او خبردار دی د هر خبرې نه د دوی د زړونو هم خبردار دی او ته چې ورته کومه دعا کوې د هغې نه هم خبردار دی الم یعلموا ان الله آیا دوی ته پته نه ده ان الله چې الله سبحانه وتعالی چې دی هو یقبل التوبه عن عباده هغه چې دی هغه قبلوي توبه د خپلو بندګانو نه ویأخذ الصدقات او اخلی د هغې نه هغه زکات وغیره چې کوم د الله په نوم باندې څوک ورکوي وان الله هو التواب الرحیم او بېشکه چې الله سبحانه وتعالی او دا چې الله سبحانه وتعالی توبه قبلونکی دی او مهربان ذات دی چې څوک هم د الله سبحانه وتعالی په نوم باندې څه شی ورکي الله ته توبه وباسي استغفار ووایي نو الله پاک هغه قبلوي هم د دوی دا توبه استغفار هم قبلوي او بخونکی او مهربان دی بخي اوس الله پاک فرمایي وقل اعملوا او ورته فرمایا دام چې تاسو عمل کوئ فسيرى الله عملكم نو ډیر ضرب ګوري الله سبحانه وتعالی عملونه ستاسو ورسوله او دغه رسول والمؤمنون او مسلمانان وستردون الى عالم الغیب او بیا بس ډیر زر تاسو واپس شي هغه عالم غیب ذات طرف ته یعنی الله سبحانه وتعالی طرف ته والشهادت چې هغه په پټو په کلاو سيزونو باندې عالم دی فینبئکم نو بیا به تاسو ته خبر درکي یعنی او بوایي تاسو ته بما کنتم تعملون دا هغه عملونه چې تاسو کول په دنیا کې ټول عملونه به تاسو مخې ته خدای پاک راولي او د هر یو خبرې به تاسو ته چې کوم دی ذرې به تاسو ته وویلی شي په قیامت کې چې وایي دا کار مو کړی که ښه کار مو کړي نو د هغې ورته جزا ملو شي او چې بد کار مو کړي د هغې ورته سزا ملاویږي اوس الله پاک دا فرمایي چې وآخرون او بعضې خو داسې دي مرجون لامر الله چې هغه ډیل کوي یعنی کمزوري ښکاره کوي یا سستی کوي لامر الله د الله په حکم کې اما يعذبهم او یا دا وایي چې یا به عذاب ورکو دی ته الله پاک و اما یتوب علیهم او یا به الله پاک د دې توبه قبول کړي والله علیم حکیم او الله هر څیز خبردار دی بعضې داسې یو درې کسانو چې هغوی خپله واقعه هم بیان کړې ده په فضایل اعمال کې ډېر تفصیل سره د هغې ذکر راغلی دی چې هغوی فرمایي چې هغوی عذر هم ونه کړو او ځانونه هم ونه تړل نو د هغوی په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم
دا هدایات ورکړه چې دوی سره خبرې بندې کوي. نو چا د سلام هم نه اخېستو، دعا به هم چا نه اخېسته، او بس راتله به مونځ به یې کول، د مونځ نه چا نه منې کول، خو خبرې اترې ورسره چا نه کولې، لین دین یې ورسره نه کولو. حتی کې چې 40 ورځې داسې تېرې شو، په 40مه ورځ ورته بیا سوال جواب رسول الله سلام ولیږلو چې بیبیانو نه هم بیل شي. نو بیبیانو نه هم بیل که چې 50 ورځې برابر شو، نو الله پاک دای توبه قبوله کا، او بیا چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالی ای باندې رحم وکړو. نو الله پاک دلته دا غدرو کسانو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې یا بدی له عذاب ورکی، یا بدی توبه قبول کی، او الله پاک علیم ذات او حکمت والا دی، هغه خپل کارونه د حکمت دي. ای 50 ورځې په دې دغه کې تیر کې داغي مخکې ذکر را روان دی، خو په میانس کې اوستا مسجد زرار ذکر را روان دی. د دې شای نزول داسې دی چې کله یو دغلته یو منافقو هغه نصرانی و مخکې، بیا هغه دغه زوی صحیح مسلمان شوی او خدا پلار د نصرانیت نه واونړېدو. راغو رسول الله صلی الله علیه و سلم سره خبرې اترې وکړي، هغه ته ټول دلیلونه او ټول آیاتونه پیش کړ، خو لیکن هغه خبره ونه منله او لاړو. او دی وی قسم یې وخوړو چې زه به د هر هغه سړي مدد کوم چې څوک ستا مخالفت کوي. نو هغه به کفار مکی والا سره به ساز باز بلاول او دغه به کولو. او بیا داسې کار وشو چې او دا خبره وکړه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاسېدو چې که په ما او په تا کې کم یو سره یعنی پناه کوي، نو خدای پاک دی هغه خپل وطن او د خپل کور او بچو لري دی خدای پاک تر تک مړ کی چې خپل علاقې نه بار لاړ شي. دغه د داخله وکړه، دغه نصرانی داخله وکړه، هغه ابو جهل کړو، هغه خو چې خدای دې هلاک کی کنه چې څوک په حق یا خو بس جنگ بدر کې بس لاړ مردار شو. د داسې کارو کو دم دا هغه کو چې خدای پاک دې د کور بار ارس نه بهر چرته کې لري د خدای پاک مړ کی. بس جاهلان خو ډیر دي کنه، خپل ځان په حق غړولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه حق غړو په خپل خیال کې. نو دغه دا کیسې کولې او امداد هغه به کول. اخر کې داسې کار شو چې کله مکه معظمه فتح شول، دغه هغه دغه ختم شو. دلته يهوديان هم د مدینه منورې نه وتلو، دیم ټول لاړو، نو هغه ټکانې هم ختم شي. نو دې لړو تختید اخر کې بیا کم ځای ته د شام ته تختید او الته کې چې کم دینو الته بیا اساس باس کولو او د منافقانو له بیا د منافقان ور سره ملاو، دا چې کوم منافقان د مدینه منورې نو هغه ته یو چل خولو چې تاسو کار وکړي چې زه اوس د روم بادشاہ په تاسو باندې درخېجوم او تاسو د بچ کېدو یو طریقه ده. منافقانو ته وي چې تاسو بزان په داسې طریقه بچ کوئ چې تاسو دغلته کې به یو بل جومات جوړ کړئ، د جومات په نوم باندې، او په منځ کې او پای کې اسلحه جمع کوئ او د دې مسلمانانو خلاف. نو چې کله موږ د دې مخې لښکر درولو، نو تاسو خپل هغه اسلحې راوباسئ او په مسلمانانو برابر کړئ او بیا به داسې کار وکړئ. خو ګوره دا به تاسو په د خفیه طریقې سره کوئ چې دی در باندې پیم نشي او دی وایي چې دا خو جومات دی جوړئ، د ثواب کار کوي. نو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل مراسم مخرابوي په ظاهر کې او په باطن کې هم دا خپل کار پای ته رسوي. نو دا کار دی شروع کو الله پاک د وحی په ذریعہ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم راولېږلو. حکم دا دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، او هغه کسان چې جوړ کړي دي هغه جومات په ضد او عناد سره، د ضد د وجنه، وکفرا او د کفر د وجنه، د ضد او د کفر او د عناد د وجنه، وتفریقا او په تفریق پیدا کولو د مسلمانانو په منځ کې، تفرقه پیدا کول چې موږ ورته وایو یعنی جګړه پیدا کول بین المؤمنین د په منځ د مؤمنانو کې، و ارصادا او د پاره دی چې مورچه جوړی دی ځان د پاره لمن حارب الله ورسوله، داغه چا د پاره چې جنگیږي الله سره او داغه رسول سره. یعنی نصارا چې کوم الله سره او رسول سره جنگیږي او د روم بادشاہ دا اعلان وکړ چې زه په مدینه منوره باندې حمله کوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم
دا اعلان وکړو چې تیار شي د هغې لپاره جنګ لپاره. دا جنګ تبوک خو اصل کې و د هغې لپاره، خو هغه باندې الله پاک رعب واچولو او ډېر زره مسلمانانو تقریبا او 2 لکه فوج ورسره و هغې لاړه او بس دې خوا رانغه، بس هغه باندې خدای پاک رعب سور کو او هغه باندې دې خوا رانغه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغلته څو ورځې ایسارو خو هغه مقابلې له رانغو او بس د دې د وجې نه بیا خوشا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه خواره کړ او ټول علاقې فتح کړه او تر تبوکه پورې ټول علاقه فتح شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې. او غیر چاپیر ټول قبولو، چا اسلام وروړو چې چا به کفر کولو به درز به یې ویستو، اول به په اسلام پیش کړو چې ځان بچ کړي اسلام وروړي، که اسلام نه وروړي نو بس بیا یا دغه ومنئ ټیکس ومنئ که نه جزیه چې ورته وایي، بس چې چا به جزیه ومنله یا مسلمانان شوي به خلاص شو، که نه بس جنګ به ورسره. دلته کې الله پاک فرمایي چې دی خو یعنې دا یو مورچه جوړه کړه د څه دپاره، د هغه کسان د سر د سړي دپاره چې الله سره او د هغه رسول سره جنګېږي او د دې نه مخکې الله او رسول سره جنګېدلی، یعنې دغه سړي طرف ته اشاره ده، کوم چې نصراني دي چې تښتېدلی دی الله سره او رسول صلی الله علیه وسلم سره مقابله کوي او جنګېږي. او دی ولا يحلفن ان اردنا او دی به قسمونه خوري دی نه د دې چې مونږ که چېرې اراده وي زمونږه الا الحسنه مګر د ښې خبرې اراده وه، یعنې مونږ دا جومات چې جوړولو د دې دپاره چې دا مسجد قبا سره دا خوا کې یو ځای و چې دې قبا مسجد ته ټول رسېدی نه شي، ضعیفان هم دي، کمزور هم دي، پکې بوډاګان هم دي، نو مونږ وایو چې دلته به ځان یو جومات جوړ کړو په هغې کې او بیا جمع کوو خپله، نو مونږ ته به د ګوتې اساني شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب ولېږلو چې تاسو راشئ یو دې کې یو مونځ مونږ له راکئ چې یعنې مسلمانان دا وګڼي چې دا جومات دی. دونه ظالمانو دلته کې الله پاک فرمایي والله یشهد انهم لکاذبون، او الله پاک ګواهي ورکوي چې دا ټول دروغجن دي. الله پاک ګور آیاتونه راولېږل او بیا الله پاک رسول الله اسلام ته فرمایي لا تقم فيه ابدا، مو ودرېږه ته په دې کې همیشه دپاره، په دې جومات کې به نه ودرېږي. لمسجد اسس على التقوى، البته هغه جومات کې چې بنیاد یې ایښودل شوی دی په پرهیزګارۍ سره، چې من اول یوم د لومبۍ ورځې نه احق ان تقوم فيه، هغه زیات حقدار دی د دې چې ته ودرېږي په هغې کې. فيه رجال يحبون، او دا مسجد قبا طرف ته اشاره ده چې هغه تقوا ځای دی او په تقوا باندې جوړ شوی دی، د هغې بنیاد هم په تقوا باندې ایښودل شوی دی او په هغې کې د خلکو ذکر هم الله پاک کوي. فيه رجال يحبون، په دې کې سړي داسې دي، خلک داسې دي چې هغوی محبت ساتي ان یتطهروا، او خپل ځانونه د پلیتۍ هر قسم پلیتۍ نه ځان، د کفر او شرک ته پلیتۍ نه هم ځان ساتي، د ګناهونو نه هم ځان ساتي او د ظاهري پلیتۍ نه هم ځان ساتي. ډېره پاکیزګي، ای به استنجام کوله او دس به یې مچولو، دواړه کاره به یې کول، نو هم ظاهري به او هم د کفر او د شرک او د بدو عملونو نه به هم پاکي. والله يحب المطهرین، او الله پاک خوښوي پاکي ساتونکي خلک چې هغوی دننه ځان صفا وي او بار بدن هم صفا ساتي. اوس الله پاک فرمایي افمن اسس بنیانه، آیا چې چا ایښی دی هغه بنیاد د هغه عمارت علی تقوا، په تقوا سره د الله نه یریدو سره، من الله د الله نه یریدو سره، ورضوان او د هغه رضامندۍ سره، خیر غوره دی امن اسس بنیانه علی شفا جرف، آیا او یا هغه چې بنیاد ایښودل شوی دی د هغې چې جومات نوم ورته وایي د هغې بلډینګ چې هغه په کناره د یو ځای وي، جرف حارن چې غورځېدونکي وي هغه ځای، یعنې یو قمر دی غټ او د هغې په څنډه باندې تا دیوالو والو، هر کله چې هوا راشي یا چېرته اوبه راشي بس معمولي غوندې هغه ځای وګورئ، بس درام سره به هغه دیوال او هغه مکان راغورځېږي که نه، ولې چې د قمر د سر د پاسه تا جوړ کړی او قمر لاندې غورځېږي. نو دلته کې الله پاک هغې طرف ته اشاره فرمایي چې علی شفا جرف حار فانهار به فی نار جهنم، نو وایي هغه غورځېدونکی دی هغه لاندې وعدې ته، او بیا
دغه خلق به بیا یوسی اگر جهنم اورتا. د دین مراد د جهنم وادي ده چې دې ته دې کې یعنی کوم منافقان دي نو د خپل ځان د جهنم کند ته غورځي. والله لا يهدي القوم الظالمين او الله پاک هدایت هر نه کوي، هرگز هدایت نه کوي اقوم ظالمانو ته. نو الله پاک بیا فرمای لا يزال بنيانهم الذي وی همیشه به قایم وي هغه چې بنیاد یې ایښی شوی دی یعنی په شک او شبه باندې بنو ریبة فی قلوبهم او د دوی په زړونو کې هغه شک او شبه د اسلام متعلق. ځکه خو منافقان دي که نه چې شک کوي که نه په اسلام دین اسلام کې. په ظاهر کې مسلمانان دي خو د زړه نه خو تصدیق کوي نه که نه، تصدیق بالقلب نه دي که نه. الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې ټوکړي ټوکړي شي دغه زړونه د دوی. والله علیم حکیم او الله پاک چې کوم دی هغه خبر دی او حکمت والا ذات دی. فرمای محدثین حضرات چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حبشي غلام ورغه ډېر بیا رستو اسلام ته چې کله داخل شو دا کارم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک شهید کړو په جنگ احد کې هغه حبشي غلام او ورسره نور کسانو ویلار شي دغه جماعت چې کوم دی اوس وځوي او د ختم کړي او بالکل حزب کې سراوار کړي جماعت بیا هغه ختم کو بس فیس فزول او هغه کو بس منافقان ته زیرو کېږي کال ته موږ راضي کني بس دا نشه. بیا د غزب کا یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ته ځان له جوړه کا هغه ته قربان وای دا خو چې په دې باندې الله پاک دومره سخت آیاتونه را لګلي وای زه دې باندې سکوم ها. البته یو بل صحابي وته یاد کوي هغه غریب هم دی او سکور مور نه لري زبکه مکه نه لري دا هغه ته وای هغه په کور جوړ کی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ته وی یو صحابي ته چې ته په کور جوړ کړه. هغه صحابي وی هغه وی نه وی یاره جوړې زه په دې کور جوړم هغه له خو کنه کور مور به و بل بیا وته بل صحابي خو چې هغه عواقب مجبورو نو هغه مجبوره صحابي و دوه خو زه ډېر پکې جوړ کی ځکه چې د خاصه سکور مور نشته نو ضرورتمند نه ضرورت هم پوره شي. خو فرمایي چې دا هغه صحابي تر اخر وخت پورې بچي و نشو تر دې پورې چې په دغه ځمکه کې اوسه پورې شاړه ده او وی پاره کې چې مرغم بچی دي وروړي او نو چې چرته چرګي هغه کې بچی وروړي هغه تومره یعنی الله پاک چې کوم پای باندې هغه آیاتونه نازل کړی دي کړو هغه تر اوسه پورې دا مدینه کې ده مدینه منوره کې ده. نو الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي چې الله پاک مونږ د منافقت نه پامان کړي او صحیح مسلمانانو کې مونږ خدای پاک واچي او خدای پاک مونږ اخر خاتمه په ایمان کې یا الله په دې کې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي معافرت وکړي مونږ نه کارونه والي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي الله شفایاب کړي څومره قرضداران دي قرضونه دې خلاص کړي د چا څه شری حاجات خبر غیبي خداونه وته پوره کړي د حق والا د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنانو سبب په خپل کور کې وطن خپل ځای کې یا الله هدایت مونږ ته نصیب کړي زموږ اهل عیال ته ټول مسلمانانو ته هدایت نصیب کړي زمونږ آبا او اجداد چې مخکې کوم وفات شي دای مغفرت وکړي په آخر کې زمونږ د عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.